بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د هدایت النحو سبق نمبر 11 دی. الفصل الثانی، دویم فصل شروع شو. اول قسم کې دویم فصل شروع شو. اول قسم مونږ د اسم په باره کې شروع کړو. د مقدمې نه پس بیا مونږ اول قسم شروع کو د اسم په باره کې. نو د اسم په باره کې مونږ لږ مختلف خبره وکړه چې یاره مخکې خو د دې نه مخکې په مقدمه کې د اسم تعریف بیان کړو او اوس هم په اول قسم کې مقدمه چې ختم شو، په اول قسم کې بیا د اسم یو دوه قسمونه وي، اسم معرب او اسم مبني. نو بیا د هغې باره کې باز شروع کړو. نو اوس موږ ته د اسم معرب چې کوم دی که نه هغه ته د هغه حکم به راته اوس بیانوي. ښه، وحکمه اصل کې دی وحکم المعرب، وحکم اسم المعرب یا وحکم الاسم المعرب، وحکم الاسم المعرب د اسم معرب حکم. وحکمه اصل کې دی وحکم اسم المعرب د اسم معرب حکم. نو دا هغه اسم المعرب په ځای باندې دلته کې ها ضمیر راوړو. نو موږ اوس به وایو د هغه حکم. د چا حکم؟ د هغه اسم معرب حکم. وحکمه او د هغه اسم معرب حکم ان یختلف. اختلف یختلف اختلاف المعنی را بدلیدل را بدلیدل. نو ان یختلف د ان مصدریه د د وجه د فعل مضارع د مصدر معنی ته وړي دا اصل کې دا د دې معنی را یختلف معنی را بدلیږي. د دې ان د وجه به مونږه د دې معنی کو بدلیدل بدلیدل. ان یختلف بدلیدل. آخره د هغه آخر یعنی د هغه معرب د اسم معرب آخري حکم آخري حرف باندې اعراب بدلیدل لا بدلیدل. نو وحکمه د هغه حکم ان یختلف بدلیدل آخره د هغه آخر باختلاف العوامل. اختلاف معنی ګوره بدلیدل او با معنی د وجه د وجه د وجه. ٹھیک شو؟ به اختلاف العوامل د عواملو د بدلیدو د وجه. دا با سببیه دی دلته کې مونږ وایو د وجه نه د وجه نه. دلته با معنا مونږ سره نه کو بلکې د با معنا به مونږ کو د وجه. ٹھیک شو؟ عوامل دا د عامل جمع ده. عامل عامل د عامل جمع دا عامل واحد دی او جمع دا عوامل دی. عوامل عامل څه ته وایي؟ ګورئ جاء موسى نو دا جاء عامل دی. عامل نو د دې عامل جمع عوامل راځي باختلاف العوامل د عواملو د بدلیدو د وجه. د عوامل د بدلیدو د وجه نه د اسم معرب آخري حرف په آخري حرف اعراب بدلیدل لا بدلیدل. ٹھیک شو؟ وحکمه او د هغه حکم ان یختلف بدلیدل آخره د هغه آخر یعنی د هغه اسم معرب آخري حرف بدلیدل باختلاف العوامل د عواملو د بدلیدو د وجه نه. ٹھیک شو؟ چې عامل صرف فعل وي نو فاعل لبا رفع ورکي، او چې عامل مونږ سره فعل فاعل دوانه وي نو عامل لبا نصب ورکي، او چې عامل مونږ سره مضاف وي یا حرف جر وي نو معمول چې کوم دی هغه لبا زیر ورکي. ٹھیک شو؟ نو وحکمه د هغه حکم یختلف بدلیدل آخره د هغه آخر به اختلاف العوامل د عواملو د بدلیدو د وجه. د عواملو د بدلیدو د وجه. اختلافا لفظيا لفظي اختلاف. اختلاف موصوف ته لفظيا ولا صفت ته. نو موږ به دا اول د صفت معنی کو رسو د موصوف معنی کو. لفظي اختلاف لفظي بدلیدل لفظي بدلیدل لا بدلیدل. ٹھیک شو؟ نو دا عوامل چې دي کنه د دې نه پس بیا چې کوم هغه بدلیدل لا بدلیدل دي کنه د آخري حرف اعراب نو دا به کله لفظي وي کله به تقدیري وي. لفظي معنی چې موږ ته په لفظونو کې ښکاري چې کله به رفع وي کله نصب وي کله جر به وي، او تقدیري معنی را چې په حالت رفعي نصبي جري دریوانو حالتو کې به یو شکل کې وي خو فرض کړی شوي به وي چې یاره دا حالت رفع کې دی دا حالت نصب کې دی دا حالت جر کې دی. نو دلته کې وایي اختلافا لفظيا دا بدلیدل لا بدلیدل به لفظي وي. اختلافا لفظيا لفظي اختلاف لفظي بدلیدل لا بدلیدل. نحو لك جاءني جاء فعل دی دا نی ورلا دا نون وقایه ضمیر دی دا یا ورلا مفعول دی. ٹھیک شو؟ او زیدن لچره کنه زیدن لدا رفع چره کنه دا دی جاء فعل ورکړي نو دا جاء عامل دی. جاء عامل دی او زیدن معرب دی. زیدن معرب دی. ٹھیک شو؟ نو د اخیری حرف لا دا ضمه چره دا دی جاء ورکړي دا ځکه جاء فعل چره هغه فاعل غواړي نو زیدن ولا فاعل دی. ٹھیک شو؟ نو فاعل مرفوع وي همیشه فاعل باندې به همیشه رفع وي. نو جاءني زید زما خواله
زما خواله راغې څوک راغې زید نو موږ به اول د فاعل معنا کوو وروسته به د فعل معنا کوو نو موږ به وایو زما خواله زید راغې زما خواله زید راغې یا داسې وایو زید زما خواله راغې زید زما خواله راغې ورأیتو رأیتو فعل فاعل دی رأیتو دا د واحد متکلم صيغه ده رأیتو معنا ما ولیده نو دا رأیتو فعل دی دا تا ضمیر دا رأی پکې فعل دی دا تو ضمیر پکې دی دا پکې فاعل دی دا متکلم واحد متکلم فاعل دی رأیتو معنا ما ولیدو نو څوک مې ولیدو هغه به مفعول وي زیدن زید مې ولیدو نو ګورئ دا رأیتو عامل دی او دا زیدن معمول دی دلې دغه ورکړی ده نسب ورکړی دی نو رأیتو فعل فاعل دی او زیدن ولا مفعول دی او مفعول همیشه منصوب وي ومررتو مررتو هم د فعل فاعل دی د واحد متکلم صيغه ده مررتو معنا زه تیر شوم زه داسې واوړېدم تیر شوم بزیدن په زید باندې نو ګورئ دلته کې زیدن له جر ورکړی دی دا چا ورکړی دا د با جاره ورکړی نو دلته با عامل دی عامل څوک دی با ٹھیک شو او په رأیتو زیدن کې عامل څوک دی دا رأیتو فعل دی ٹھیک شو او په جاءنی زیدون کې دی زیدون دغه عامل څوک دی دا جاء فعل عامل دی ٹھیک شو جاء فعل عامل دی په دې به امید دی تاسو پوه شوي نو مونږ ته اوس وایي چې د اسم معرب حکم دا دی چې د هغه اخري حرف باندې اعراب بدلیږي را بدلیږي د عواملو د بدلیدو د وجې نه نو دا د معرب اسم اخري حرف باندې چې کوم د اعراب بدلیږي را بدلیږي نو دا به کله لفظي وي لکه ګوره زیدون جاءنی زیدون نو ګوره دلته موږ ته په لفظونو کې ښکاري رفع ده پې رأیتو زیدن موږ ته په لفظونو کې ښکاري نصب دی او مررتو بزیدن لفظونو کې راته ښکاري چې دا جر دی ٹھیک شو نو درې واړو حالتو کې رفع نصب جر موږ ته په دغه کې ښکاري په لفظونو کې ښکاري او تقدیریا یعنی دا اختلاف باختلاف العوامل اختلافا تقدیریا اختلافا دلته اختلافا لفظیا نو کړه دلته کې به موږ وایو او تقدیریا نه به دلته کې اختلافا تقدیریا روباسي چې دا بدلیدل به تقدیري وي تقدیري معنی تقدیری بدلیدل ورته ما لیکلي نو تقدیری معنی چې ځان نه فرض کړی شوی وي ګوره جاء فعل چې دی که نه دا فاعل غواړي نو موسی دلته فاعل دی رأیتو فعل فاعل دا منصوب غواړي دا اسم منصوب غواړي مفعول نو دا موسی منصوب دی دلته کې اوس نصب دی او مررتو بزیدن دا با حرف جر نه پس اسم مجرور وي نو دلته ګوره بیا ومقه نو موسی په حالت رفع کې موسی دی حالت نصب کې موسی دی حالت جر کې موسی دی په درې واړو حالتو کې موسی دی ٹھیک شو نو په اول حالت کې موږ سره فاعل دی په دویم حالت کې موږ سره مفعول دی او په دریم حالت کې موږ سره مجرور دی ٹھیک شو خدا موږ ته په لفظونو کې نه ښکاري په حالت رفعي کې چې څنګه دی که نه هماغه حالت هغه شکل کې په حالت نسبي کې هم دی حالت جري کې هم دی خدا تقدیري دی ځکه د اسم مقصور چې کوم اسم مقصور به موږ اوس د 16 اقسام وایو که نه نو د اسم متمکن قسمونه به وایو نو په هغې کې به تاسو ووینئ چې د اسم متمکن یعنی د اسم مقصور اعراب تقدیري وي یعنی فرض کړی شوی وي تقدیري معنی فرض کړی شوی وي او تقدیریا دا اختلافا بروبسي اختلافا تقدیریا دا بدلیدل به تقدیری وي تقدیری نحو لك جاءني زما خواله راغی جاءني معنی ده زما خواله راغی موسی نو موسی اوس فاعل دی زما خواله راغی ورأیت موسی ما ولیدو څوک مې ولیدو موسی نو رأیت فعل فاعل دی ٹھیک شو او دا موسی ولا مفعول دی مفعول منصوب حالت نصب کې وي نو دلته کې دا تقدیری منصوب دی تقدیری منصوب حالت نسبی کې دی ومررت بموسی مررت هم فعل فاعل دی او دا بموسی چې دی کنه با حرف جر دی موسی مجرور دی نو دا موږ ته په لفظونو کې همقه شان د فاعل موسی په شان ښکاري ٹھیک شو موسی په حالت رفعي حالت نسبی حالت جری کې هم یو شکل کې وي خو موسی به چې کله حالت رفعي کې وي نو دا به تقدیری مرفوع وي او حالت نسبی کې چې وي دا به تقدیری منصوب وي او حالت جری کې چې وي نو دا به تقدیری مجرور وي ٹھیک شو لفظونو کې مجرور او مرفوع او منصوب نه دی بلکې تقدیری دی تقدیری لفظي چې کنه هغه زیدن زیدن دی دا وګورئ زیدون باندې حالت رفعي کې رفع ده موسی یعنی فاعلیت او مفعولیت او مجروریت ٹھیک شو
او موسی ته وګورئ حالت رفعی کې موسی دی، حالت نسبی کې موسی دی، حالت جری کې موسی دی. نو دا موسی ګورئ دلته کې په دې درس کې چې کوم مثالونه موږ لرا کړي نو په دې کې دا موسی دا تقدیری مرفوع دی، تقدیری مرفوع دی، تقدیری منصوب دی او تقدیری مجرور دی. ټیک شو؟ امید ده تاسو په دې باندې پوه شوي یئ. اوس موږ ته وایي که نه دا اعراب نه دی، اول زده کوئ. اعراب دا دوه قسمه دي. یو ته اعراب بالحرکت وای، یعنی حرکتی اعراب حرکتی، او بیا اعراب لفظی حرفی یا لفظی دواړه لیکلی شي، حرکتی او اعراب حرفی. ٹھیک شو؟ حرف اعراب وی حالت رفعی کی واو سره وی، حالت نسبی کی الف سره وی، حالت جری کی یا سره وی. نو او اعراب حرکتی څنګه؟ حالت رفعی کی ضمه وی لکه زیدون، حالت نسبی کی منصوب وی نصب وی لکه زیدن، او حالت جری کی مجرور وی لکه زیدن. ٹھیک شو؟ دیتا اعراب حرکتی وی، رفع نصب جر ته اعراب حرکتی وی، واو الف یا ته اعراب حرفی وی. نو اوس مونږ ته وی ول اعراب او اعراب ما هغه سیز دی، هغه سیز یعنی هغه حرکت یا حرف دی، هغه حرکت یا حرف. ما معنی هغه حرکت یا حرف دی، ما موصوله ده. نو دغه اعراب حرکتی یا اعراب حرفی طرف ته اشاره کوي. ما هغه سیز دی یعنی حرکت یا حرف دی. به چې د هغه د وجې یختلفو بدلیږي آخر المعرب د اسم معرب آخري حرف. ٹھیک شو؟ چې د آخري حرف اعراب اسم معرب اعراب څه ته وایي؟ اعراب هغه سیز دی یعنی هغه حرکت یا هغه حرف دی به چې د هغه د وجې یختلفو بدلیږي آخر المعرب د معرب آخر كالضمة لك ضمة، والفتحة لك فتحة، أو والكسرة أو لك كسرة. ضمة فتحة كسرة. والواو أو قولي دا ضمة فتحة كسرة، ضمة فتحة كسرة. نو دا دري چي دي كنا دا دري. نو دا اعرابي حركتي دي، اعرابي قولي دا دري دي تما دا كر خوالا دا اعرابي حركتي دي، اعرابي حركتي ضمة فتحة كسرة. أو والواو او لك واو، والالف او لك واو الف، او والياء لك يا. ٹھیک شو؟ نو دا واو الف او یا، واو الف یا دا درې چې دي کنه دا درې دې ته اعراب حرفي وای، اعراب حرفي. ٹھیک شو؟ نو ګورئ دا ضمه فتحه کسره، ضمه فتحه کسره. نو کله چې د ضمه فتحه کسره دی ګول تا سره کنه ګول تا سره، نو دا د معرب اسم او د مبني اسم دوانو د لپاره ضمه فتحه کسره ویل کیږي، ضمه فتحه کسره. او چې صرف ضم فتح کسر بغیر د ګول تانه ویل کیږي ضم فتح کسر، نو دا صرف د مبني لپاره استعمالیږي. ٹھیک شو؟ او کله چې وای رفع نصب جر، رفع نصب جر، نو دا صرف د معرب اسم د لپاره استعمالیږي. امید دی په دې به تاسو پوه شوي یئ. زه ګورم دلته کې لږ ځای را سره شته، یا دی ښکته به ولیکو چې کله موږ سره ضمه وي دا یو خبره پکې اضافي زده کوئ، ضمه فتحه کسرة، نو دا د معرب اسم او مبنی اسم دوانو لپاره استعمالیږي. ښه، دوانو لپاره استعمالیږي. ٹھیک شو؟ او کله چې صرف راشي ضم فتح کسر، نو دا صرف د مبنی اسم د لپاره استعمالیږي، مبنی اسم د لپاره استعمالیږي. ٹھیک شو؟ مبنی اسم د لپاره او نورو پسې دا استعمالیږي ولیکئ. او کله چې راشي رفع نصب او جر، نو دا صرف د معرب اسم د لپاره استعمالیږي، معرب اسم د لپاره. ٹھیک شو؟
امید د تاسو په دې پوه شوي ضمه فتحه کسره دا د معرب او مبني دواړو اسمونو دپاره استعمالیږي ضم فتح کسر صرف د مبني اسم دپاره استعمالیږي رفع نصب جر صرف د معرب اسم دپاره استعمالیږي ٹھیک شو په دې به امید د تاسو پوه شوي ضمه فتحه کسره ضم فتح کسر رفع نصب جر دا درې وانه یو شیز دی ٹھیک شو نو مونږ وایو چې کله مبني وي کنه نو مونږ وایو چې ضمه سره مبني وي کنه نو مونږ وایو مبني على الضم مبني على النصب مبني على يعني مبني على الضم مبني على الفتح مبني على الكسر ٹھیک شو او دا معرب چې دی کنه دا رفع نصب جر دی لپاره استعمالیږي نو ګورئ کضمه والفتحه والکسره نو دا ضمه فتحه کسره دا د مبني او معرب دواړو اسمونو لپاره استعمالیږي دلته د معرب باره کې موږ ته خبره کوي د مبني لپاره نه استعمالیږي دلته به موږ چې اوس کوم استعمالو دا د معرب لپاره استعمالیږي کضمه لك ضمه والفتحه لك فتحه والكسره او لك كسره والواو او لك واو والالف او لك الف او والياء او لك ياء نو دا واو الف او یا چې دي کنه دا د شپږو اسمونو لپاره استعمالیږي اسماء سته مکبره موحده مضافه الى غیر یا المتکلم نو دغه لپاره چې کله حالت رفعی کې وی لکه مونږ ویلو دا هغه لپاره ویلو ابن اخن حنون همون فمون ذو مالین دا شپږ اسماء دي هغه ته اسماء سته مکبره وای ٹھیک شو نو ابن نو چې کله دا ابن حالت رفعی کې وی نو دا به مونږ وایو ابو جاءني ابوك حالت نسبی کی وی رأيت اباك مررت بابيك نو ګورئ حالت رفعی کی واو سره ابوك او حالت نسبی کی اباك الف سره حالت جری کی ابيك یا سره راغی نو موږ به د واو الف یا نه پیژنو ٹھیک شو او دا رفع النصب ضمه فتحه کسره چې نو جاءني زيد دا حالت رفعی شو او رأيت زيدا دا فتحه شو ٹھیک شو فتحتن او مررت بزیدن دا کسرتن شو کسرتن ٹھیک شو نو دا ضمه فتحه کسره هغه خدا غدي حرکتی او دا حرفی دی واو الف یا اسماء سته مکبره کې صرف واو الف یا اعراب واو سره الف سره یا سره استعمالیږي و اعراب الاسم او دا اسم اعراب اعراب مضاف ته اسم مضاف الیه نو موږ به اول داسې وایو د اسم اعراب ما خو دلته کې لفظي لیکلي دي خو تاسو به بیا وګورئ د کم مضاف الیه وي نو اول به د مضاف الیه معنی کوي وروسته به د مضاف معنی کوي و اعراب الاسم او د اسم اعراب على ثلاثه انواع على حرف جر د ثلاثه مضاف ته انواع مضاف الیه دی والله نو بیا به موږ داسې وایو على ثلاثه انواع په درې قسم دي و اعراب الاسم او د اسم اعراب على ثلاثه انواع په درې قسم دي انواع د نوع جمع نوع قسم ته وای او انواع معنی را قسمونه ٹھیک شو نو مونږ وای و اعراب الاسم او د اسم اعراب على ثلاثه انواع په درې قسم دي رفع ونصب او حالت نصب وجر او حالت جر ٹھیک شو حالت رفعی حالت نسبی او حالت جری دا د اسم اعراب دي درې قسمه دي ٹھیک شو و اعراب الاسم على ثلاثه انواع و اعراب الاسم د اسم اعراب على ثلاثه انواع په درې قسمه دي رفع حالت رفعی ونصب حالت نسبی وجر حالت جری ٹھیک شو دا خو موږ ته وی د اسم اعراب راته وی چې حالت رفع وي حالت نصب وي حالت جر وي اوس موږ ته عامل وي عامل والعامل او عامل ما هغه دی هغه سیز دی به چې د هغه د وجنه دلته دا با سببیه دی د دې معنی به موږ کوو د وجنه نو به د هغه د وجنه رفع حالت رفعی وي او نصب یا حالت نسبی وي او جر یا حالت جری وي ٹھیک شو د عامل د وجنه حالت رفع راځي که عامل فعل وي نو فاعل به ول حالت رفع راځي که عامل فعل فاعل دوانه وي عامل به ول حالت نسبی کی راځي او که عامل حرف جر یا مضاف وي نو دا کم دغه اسم دی هغه به ول مجرور راځي ٹھیک شو ومحل الاعراب او د اعراب محل درته خی چې څه شری ومحل الاعراب محل مضاف ته اعراب ولا مضاف الیه اول به مضاف الیه معنی کې رسته به مضاف معنی کې دلته ما لفظي معنی کړی دي خو تاسو بیا داسې کوي ومحل الاعراب د اعراب محل او د اعراب محل من الاسم اسم کې په اسم کې د اعراب محل څه شری هو هغه حرف الاخير اخیری حرف ته اخیری حرف ته محل اعراب وای اخیری حرف ته محل اعراب وای او چې کوم رفع نصب جر پی وی هغه ته اعراب وای ٹھیک شو او هغه پورا اسم ته هغه ته معرب وای
ټیک شو اوس به درته مثالونه لیکم بیا تاسو به پرې پوه شئ مثال الکل د ټولو مثال مضاف ته کل مضاف الیه نو ته به داسې وکړې او د مضاف الیه معنی به مخکې وکړې د ټولو مثال نحو لکه قام زیدون قام ګورئ دا قام چې دی دا عامل دی او دا زیدون معرب دی دا اسم معرب دی زیدون اسم معرب دی نو د زیدون باندې چې راکمه رفع ده که نه دا د قام عامل د وجې نه دی ټیک شوه نو اوس موږ ته وایي مثال الكل د ټولو مثال نحو لکه قام زیدون په دې قام زیدون کې فقام عامل دا قام عامل دی قام څه شی دی قام عامل دی عامل قام عامل دی ټیک شوه د ده د وجې دا په دې اسم کې عمل کوي نو عامل ورته وایي ټیک شوه ښه او زیدون چې دی که نه زیدون دا معرب دی زیدون څه شی دی معرب دی چې دی عامل په دې زید کې عمل کړی دی په کم چا کې چې عمل وکړي هغه ته معمول هم وایي معرب ورته وایي معرب ټیک شوه نو اوس موږ ته وایي فقام عامل نو قام عامل دی وزید معرب او زید چې دی دا معرب دی زید څه شی دی معرب دی والضمة او په دې زید باندې چې راکمه ضمه ده که نه دا ضمه نو دې ضمې ته والضمة اعراب دې ضمې ته اعراب وایي دې ضمې ته څه وایي اعراب وایي ټیک شوه اوس موږ ته وایي په دې زیدون کې د آخري دال دی که نه د دال د پاسه چې راکمه حالت رفعي دی نو دې ته اعراب وایي او د پوره زید ته معرب وایي او په دې زید کې چې د آخري حرف دی دې ته والدال محل الاعراب او دا دال چې دی که نه په دې زید کې د آخري دال دی دې ته محل الاعراب وایي د اعراب ځای ورته وایي محل ځای ته وایي او اعراب ته وایي نو دا اعراب چې دی که نه په دې آخري دال باندې راغی نو دې دال ته محل اعراب وایي اوس تاسو به زه پوهیږم ګورئ زیدون چې دی که نه قام زیدون نو ګورئ دا قام عامل دی قام څه شی دی عامل دی او زیدون نه دی زیدون دا پوره زیدون دې ته معرب وایي زیدون څه شی دی معرب دی په دې زیدون کې د آخري دال چې دی که نه دال دې ته محل اعراب وایي محل اعراب او دې دال باندې چې راکمه ضمه ده که نه دې ته ضمه وایي دې ته اعراب وایي اعراب دې ضمې ته اعراب وایي امید دی تاسو به پوه شوي ګورئ د ضمې ته اعراب وایي د آخري په زید کې د آخري دال ته محل اعراب وایي او پوره زید ته معرب وایي او د قام ته عامل وایي قام عامل دی زید پوره زید دا معرب دی مبني نه دی معرب دی ځکه د قام عدله رفع ورکړې ده ٹھیک شو نو قام عامل دی او دا زیدون معرب دی په دې زیدون کې د آخري دال دته محل اعراب وایي د اعرابو ځای ورته وایي چې اعرابو له ځای ورکړی او دا کم اعراب چې دی که نه کم ضمه چې ده دته اعراب وایي نو دا ضمه اعراب شو دال محل اعراب شو پوره زید معرب شو او قام عامل شو ٹھیک شو نو اوس دا خبره دلته کې دې ځای پورې راورسېده والدال محل الاعراب او دال پکې محل اعراب دی واعلم او ته پوه شه انه چې یقینا هغه یا یقینا شان دا دی یا چې هغه لا یعرب معرب نه وي معرب نه کیږي فی کلام العربی په کلام عرب کې یعنی په عربی ژبه کې معرب نشته دی الا الاسم المتمکن سوا د اسم متمکن نه نو ما تاسو ته ویلو چې کله په یو کلام کې لا او الا راشي که نه لا او الا نو د دې معنی ده چې دا کار کیږي به نو دا ځای یعرب فی کلام العربی الاسم المتمکن والفعل المضارع په کلام عرب کې دوه څیزونه معرب دي یو اسم متمکن او یو فعل مضارع اسم متمکن او فعل مضارع دا دوه څیزونه په کلام عرب کې معرب دي نو تا اوس وایي وعلم او ته پوه شه انه چې یقینا هغه لا یعرب معرب نه وي هغه معرب نه وي فی کلام العربی په کلام عرب کې الا الاسم المتمکن سوا د اسم متمکن نه سوا یا مگر د اسم متمکن نه والفعل المضارع او فعل مضارع نه یعنی مطلب دا دی چې ته پوه شه چې په کلام عرب کې صرف اسم متمکن او فعل مضارع دا دوه څیزونه معرب دي په کلام عرب کې دوه څیزونه معرب دي یو اسم متمکن او دویم فعل مضارع خو هغه فعل مضارع کې چې په هغې کې دوه صیغې دي که نه 14 صیغو کې دوه صیغې هغه مبني دي دا 12 صیغې پکې
الا پکې بیا دا معرب وي چې کله دې سره نون ثقيله یا نون خفیفه نه وي لګېدلي چې نون ثقيله او نون خفیفه فعل مضارع سره ولګي نو بیا دا فعل مضارع مبني شي خو چې کله فعل مضارع سره نون ثقيله یا نون خفیفه نه وي لګېدلي د تاکید هغه دوه نونونه هغه د مضارع سره نه لګېدلي نو دا مضارع فعل مضارع دا 12 صيغې دوه خو پکې مبني دي یا د جمع مؤنث غائب او جمع مؤنث حاضر فعل مضارع کې جمع مؤنث غائب او جمع مؤنث حاضر دا دوه صيغې د مؤنث هغه د جمع د مؤنث د جمع دوه صيغې هغه مبني دي همیشه مبني وي او فعل مضارع کې بیا د 12 صيغې دي نو په دې 12 صيغې کې صيغو کې چې کله نون ثقيله یا نون خفيفه ورسره لګي نو هغه مبني شي او که نون ثقيله یا نون خفيفه ورسره نو بیا د فعل مضارع دغه صيغې د 12 صيغې د معرب وي نو دلته کې اوس موږ ته وایي واعلم ته پوه شه انه چې یقینا شان دا لا يعرب معرب نوي في كلام العرب په کلام عرب کې الا الاسم المتمكن سوا د اسم متمكن والفعل المضارع او فعل مضارع کې ٹھیک شو وسيجيء او عن قریب د چراب شي عن قریب د چراب شي یعنی وسيجيء سین د قریب مستقبل لپاره راځي وسيجيء موږ وایو الته موږ ته کتاب کې لیکي عن قریب د چراب شي خو موږ په پښتو کې وایو زر د چراب شي وسيجيء ضرب د چراب شي حکمه حکم الفعل المضارع د فعل مضارع حکم د فعل مضارع زر د چې فعل مضارع حکمه د هغه حکم یعنی د فعل مضارع حکم ٹھیک شو د دې فعل مضارع طرف ته دا ها راجع ده ٹھیک شو د دې ها مرجع څوک دی دا فعل مضارع نو اوس وای وسيجيء زر د چې رابشي حکمه د هغه فعل مضارع د هغه حکم یعنی د فعل مضارع حکم فی القسم الثاني په دویم قسم کې ان شاء الله تعالی چې الله تعالی وغواړي ان شاء الله تعالی معنا چې کچرته الله تعالی وغواړي یا چې الله تعالی وغواړي نو ان بچره دا به بیا لیکي او شاء الله به بیا لیکي ٹھیک شو دا څه ګورئ دا پکې کتابي کتابت ته پکې نو دا ان شاء الله به داسې لیکي دا صحیح ده او ان شاء الله دا شین سره یو ځای لیکل دا غلط دی ښه دا غلط دی دا به نه لیکي دا بالکل غلط دی او دا به لیکي دا صحیح دی ښه لیکلو کې به ان بیا لیکي او شاء الله به بیا لیکي نو امید دی تاسو په دې سبق باندې پوه شوي او دا زموږ د نن ورځې درس تاسو د دې ځان سره سکرین شاټ واخلئ او بیا کوشش وکړئ دا ځان سره کاپیانو کې مو لیکئ همدغه شان لفظي ورته معنی لیکئ چې تاسو نه معنی نه غلطیږي اکثر زموږ طلبا په معنی باندې نه پوهیږي نو انشاءالله چې کله موږ د اسم متمکن قسمونه ووایو د اعرابو قسمونه نو بیا به د هغې نه پس بیا موږ مخکې ترکیبونه ورسره شروع کو لږ مختصر ترکیب بکو بیا ورورو چې کتاب ختمیږي تاسو به ورسره مکمل بیا پورا زنجیري ترکیبونه زده کړي نو دا زموږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام